قران مجید دا یو داسې رهبر او رهنما دی چې د ژوند په هر لحظه او په هر لمحه کې د خپل پیروکار رهنمایي کوي. او قران کریم بطور نظام دنیا ته راغلی دی. قران کریم بطور امام دنیا ته الله تبارک وتعالى را لګلی دی. قران کریم د پاره د هر شعبه او په هر لحظه د ژوند کې د مسلمانانو د رهنمایي لپاره بطور نظام، بطور حکومت او بطور د خلافت او بطور د یو مسلمان انفرادي، اجتماعي، سیاسي، سماجي، معاشي، معاشرتي، اخلاقي د دې څومره شعبې د ژوند سره تعلق لري د هر شعبې او د هر لمحې لپاره قران کریم بطور یو امام، پیشوا، رهبر او رهنما دا راغلی دی. خو چې کله هم دا قران کریم شاته وګرځول شي نو الله رب کائنات چې د انسان د مسلمان ژوند بالخصوص هغه تنګ چې څنګه موږ تاسو حالت دی. قران مجید صرف د تبرک لپاره موږ ساتلو، کوم مقصد لپاره چې راغلی او مقصد باندې موږ عمل وکړو، او کوم وادي چې موږ کړو او کوم وادي په بنیاد باندې بالخصوص موږ تاسو ابا او اجداد قرباني ورکړي وي او لکونو خلق خپل سرونه شیندلو، کوم مقصد لپاره چې د ځمکې یو داسې ټوکړه موږ حاصله کړو چې باغی باندې د الله د کلام نظام وي، د قران نظام وي، هغه سره موږ تاسو چې هغه وعده افانه کړه، هغه سره تونه رسول شو. نو لہذا زموږ تاسو عدالتي نظام، زموږ تاسو معاشي نظام، زموږ تاسو تعلیمي نظام دا ټول د اخیارو په طریقه باندې تر دې پورې زموږ تاسو انفرادي ژوند کې هم چې کله یو داسې د فیصلې مقرره شي، موږ هغه فیصلې ته ګورو چې کوم کې زموږ تاسو معاشي فائدہ وي، نفع وي، د دنیا ګټه وي، هغه کې موږ به د قران کریم فیصلې ته اهمیت نه ورکړو. دا ډېره بدقسمتي ده. الله رب کائنات فرمایي چې من اعرض عن ذکری فإن له معيشه ضنكا، چې زما د ذکر نه، زما د قران نه مخ واړو، زما د ژوند را تنګ کما که هر څومره بیا هر څنګه کسوي، خو چې کله د الله د ذکر نه، د الله د کتاب نه مخ واړی، فإن له معيشه ضنكا، زما د معیشت را تنګ کما. موږ من حيث القوم د الله د کتاب نه مخ اړولې، زموږ معاشي نظام په سود باندې، زموږ عدالتي نظام د اخیارو په طریقه، زموږ تعلیمي نظام کې ټول د يهودو نصارو نقالي او د هغوی په نقش قدم باندې، او زموږ ټول انفرادي نواله اجتماعي او معاشرتي ژوند ټول د باطل په نقالي باندې فخر کول، د اخیارو په نقش قدم باندې فخر کول، د هغوی په جبه باندې فخر کول، د هغوی په لباس باندې فخر کول، دا کلام الله نه اعراض دی. من اعرض عن ذکری فإن له معيشه ضنكا، الله تبارک وتعالى فرمایي زه بس معیشت را تنګ کم. د معیشت د تنګي تعلق د حکمرانانو بدلیدو سره نه دی، بلکې دا د قران کریم نه د مخ اړولو سره دی. نو قران کریم شفاء ده وشفاء لما في الصدور. چې کله قران مجید د خپل مقصد مطابق ولستل شي، عمل پیوش، قران کریم په تخت باندې راشي او د قران مجید مطابق فیصله شروع شي، عدالتي نظام د قران مطابق شي، تعلیمي نظام د قران د فیصله مطابق شي، او معاشي نظام د قران د فیصله مطابق شي، حدود او قصاص هغه مقرر شي، د الله رب کائنات خپل عادلانه د خلافت نظام چې دغه رئیس شي او دغه مطابق فیصله شروع شي. نو وهدى ورحمه للمؤمنین، او هدایت او رحمت للمؤمنین، د مؤمنانو لپاره، مؤمنان په ایمان وروړي ځکه